الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمونږ استاسو د ټولو په دغه بابرکته بارونکه روحانی او وجدانی په دغه میلاد شریف کې د حاضری لیدل او ردل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول او مقبول او منظور فرمای. امین پوایم. او رب ذوالجلال خالق کائنات زمونږ استاسو دلته راجمع کېدل د حضور مبارک د شفاعت لپاره یو لویه ذریعہ وګرځولې کی. ډېر په درناوي سره په سټیج باندې تشریف فرما محتشم مکرم علماء کرام په ګڼ شمېر او په کثرت سره ناست مدحان مصطفی علیه الصلاة والسلام او نږدې او د لرې نه راغلو مشرانو کشرانو همزولو الله کریم د موږ استاسو دغه د دین سعادت همیشه د پاره نسل در نسل نصیب فرمایي. حاضرینو کلم چې دلته راغلی یم او داود اجي صاحب په هغه عقیدت او محبت او دغه په پیرزوینې او دغه ټول فیملی او د ستاسو د ټولو چې ما ته کم کسان ناسته اکثر ما ته هغه تصویران په سترګو کې یادېږي. تاسو هر کال دلته ناسته او ډېر په عزت او په احترام باندې او په مینه باندې هر کله راځئ. زړه نه دا دعا ده او په خوله باندې دا آواز دی چې الله کریم د ټول فیملی او د ټولو راتلونکو دغه میلاد شریف په هغه میلادونو کې وګرځولې کی چې په کوم میلادونو باندې رب معرفت او د حضور محبت ملاويږي. امین یا رب العالمین. حضور ډېر وخت نه ناست دی ناتخوانی مشوا علماء کرامو خپل بیانات بم فرمایلی وی او قصیده بوده شریف مشوا ډېر مزه وکا. بزم د خپل مزاج مطابق سډیر لوی تقریر او خطاب عرض کول نه غواړم. په وخت مناسبت سره او په دغه وخت او دغه موسم په نزاکت سره دو درې خبرې عرض کول غواړم. الله کریم د مونږ له په دین باندې عمل توفیق نصیب فرمایي. امین پوایم. حاضرینو نن سبا په دغه پرفتن دور کې د فتنو نه په دغه ډک دور کې دا محافل مناول او داسې محافل او انعقاد دا دغه فتنه او د پرفتن د دور تقاضا دادا
یعنی دومره زیاتې فتنې خورې دي چې زه به تاسو ته څه ووایم چې دا فتنه ده او دا فتنه ده او دا فتنه ده. زه ستاسو نه په فتنو ډېر خبر یم او تاسو زما نه په دغې فتنو ډېر خبر یې. خو یاد ساتئ په دغې پرفتن دور کې د فتنو نه په ډک دغې دور کې چې د ایمان حفاظت هم سخت شوی دی او ګران شوی دی. د نیک عمل په دغې صفا او ښکلې او سپینه لار باندې تګ هم ډېر مشکل شوی دی. نو د ایمان او د عمل حفاظت په هر مسلمان باندې ضروری دی او لازمه خبره ده چې د چا سره په لاس کې یو ډیوه ده او دغه ډیوه د یو ځای نه بل ځای ته وړي او د یو کور نه بل کور ته منتقل کوي، د یو کمرې نه او بلې کمرې ته منتقل کوي. نو د دغې ډیوې چې دا بل په بله باندې او رڼا په رڼا باندې بله پاتې شي، یو ځای نه او بل ځای ته مونږ منتقل کو او د حالات داسې وي چې دغه ډیوه یو کور نه بل کور ته وړې، په لار کې هواګانې هم دي، اسمان دارنګې شین دی، لږ لږ څاڅکي هم دي او دا ډیوه هم په څلورو طرفونو باندې کمزورې ده او دارنګې په لار کې رش مشم دی. نو که وکتلی شي دا ډیوه د یو کور نه بل کور ته وړل ډېر ګران پرېوځي. یو طرف ته هوا ده، بل طرف ته موسم څاڅکي دي، بل طرف ته په لار کې رش دی. دغه بله ډیوه د یو ځای نه بل ځای ته وړل چې مړه نه شي، ماته نه شي، خرابه نه شي، دا یو ډېر ګران کار وي. دا فتنو دور دی. په دغې فتنو په دور کې د ایمان دغه ډیوه د خپل ژوند کې د دغې ژوند نه تر قبر پورې وړل د ایمان دغه ډیوه ډېره ګرانه ده. یو طرف ته د موبایلونو دور دی، بل طرف ته د فتنو دور دی، بل طرف ته د فتوو دور دی، بل طرف ته د قتل او د غارت دور دی، بل طرف ته د سیاسي د اختلافاتو دور دی، بل طرف ته د مهنګایۍ دور دی. د انسان مهنګایي هم څه حده پورې کفر ته رسوي. دغه ټول مشکلاتو، دغه تکلیفاتو او په دغه فتنو په دغه دور کې د ایمان ډیوه د خپل ژوند نه قبر ته وړل دا ډېر زیات ګران دي، دا ډېر زیات مشکل دي. خو یاد ساتئ حاضرینو چې کله زموږ ستاسو د مشرانو، زموږ ستاسو د اسلافو که دغې پاکې طریقې ته وګورو چې موږ ستاسو په میلاد النبی په میاشت کې میلادونو انعقاد کوي او بیا داود حاجي صاحب زورور شي او ووایي چې موږ دپاره د میاشتې څه انتخاب نشته دی، موږ یې په 11 ربیع الثاني کې هم کوو، په بله میاشت کې هم کوو. دا طریقه چې موږ ته مشرانو پرېښودې ده، همدې دپاره یې پرېښودې ده چې ته به د خپل ایمان دغه ډیوه قبر پورې څنګه بچ ساتې، ته به د خپل د ایمان حفاظت به څنګه کوې. په ایمان کې څه شی پروت دی؟ توحید باری تعالی پروت دی. په ایمان کې څه شی پروت دی؟ د حضور مبارک ناموس او رسالت پروت دی. په ایمان کې څه شی پروت دی؟ د قرآن کریم عظمت پروت دی. د خدای پاک دغه توحید ډیوه، د حضور مبارک دغه رسالت دغه رڼا، د حضور مبارک باندې نازل شوی کتاب دغه ښکلا، دا مونږ قبر ته څنګه رسو؟ د دې دپاره اسباب پکار دي. لکه څنګه د دغې څیزونو خاتمې اسباب دي چې موبایل دی او مختلف فتنې دي، دارنګې د ایمان د حفاظت دپاره هم څه اسباب پکار دي. د دغې ایمان حفاظت دپاره چې کم طریقې مونږ ته مشرانو پرېښودې دي، په هغې کې یو میلاد مصطفی علیه السلام دی. دغه میلاد مصطفی علیه السلام منزل او مناول او دارنګې په دومدام باندې مناول. زه څه وایم چې د چا یو کس به وي، هغه به ډېر زړه ته رانږدې زوی به وي، پیدا شوی به وي او هغه په ولادت باندې یا د هغه په برډې باندې به دومره سجاوټ شوی وي، شاید چې داسې چا کړی وي او شاید چې تاسو د خپلو بچو د ولادت دپاره په داسې یخنۍ کې او په داسې موسم کې چېرته بار کښېنئ، خو یاد ساتئ که دغه سجاوټ دی د مصطفی دپاره دی. او که موږ ستاسو په دغه یخنۍ کې ناسته ده
دام د مجتبا دپاره ده او زمونږ ستاسو که دغه نارې دي که اورېدل دي او که دا صبر دی او که تګ دی او که راتګ دی دا د ټول د محبوب خدا دپاره دي یاد ساتئ دغه د حضور مبارک محافل دا مناول دا د دغې دور او دغه فتنو دور تقاضا ده حاضرینو که چېرې مونږ په دغې دور کې او په دغې پرفتن دور کې مونږ میلادونه مناو کړو په هغې کې د الله تبارک وتعالی توحید بیان شي په داسې محافلو کې د حضور مبارک ناموس او رسالت بیان شي په دې محافلو کې د قرآن کریم عظمت بیان شي یاد ساتئ د ایمان ډیوه مونږ ستاسو بیا محفوظ ساتلی شو مونږ ستاسو داسې محافلو ته تګ ضروري دی که زه وګورم حاضرینو توجه غواړم زما دغې ښي طرف ته مخامخ ټول مشران او ځوانان ناست دي او دغې ګس طرف ته ماشاءالله ټول معصومانان ناست دي یاد ساتئ دغه معصومانانو باندې هغه دور را روان دی چې کومو په ځوانانو باندې را روان دی او فلحال دی او چې کومو ځوانانو باندې کم دور دی د هغه دور پر را روان دی چې کومو په سپینګیرو مشرانو باندې دی د هر دور نه به انسان تیریږي خو یاد ساتئ کامیاب دی هغه کس چې په دغې دور کې په ځوانۍ دور کې او دارنګې د سپینګیریتوب دور کې په هر دور کې تا د الله د در سره د حضور مبارک د در سره د اولیاء کرامو مبارکانو د در سره د ستا تعلق وي د ستا جوړ وي د ستا ربط وي د ستا نسبت وي د ستا تړون وي یاد ساتئ ځواني به هم بول او بالا وي سپینګیریتوب به هم بول او بالا وي په قبر کې به هم رڼا وي په آخرت کې به هم رڼا وي او د دغې ښکلا او د رڼا د دنیا او د آخرت دپاره د ډېر اسباب کیدی شي یو سبب د ایمان حفاظت دپاره د اعمالو حفاظت دپاره د قبر کې رڼا دپاره آخرت کې د حضور مبارک د شفاعت دپاره دغې مختلفو طریقو نه یو طریقه دا ده چې مونږ کال په کال باندې د حضور مبارک میلادونه مناو کړو په دې نقطې نظر باندې زه عرض کول غواړم سوشل میډیا ملګري هم راغلي هغوی هم ډېره شکریا که چېرې په دې نقطې نظر باندې مونږ وګورو چې که چېرې هسې یو لینک یو اشاره عرض کول غواړم تیره ورځ باندې د پاکستان او د یو بل ټیم میچ و نو تاسو کتل او شاید چې نن به میچ وي تاسو کتل چې په مختلفو پارکونو کې په مختلفو هوټلونو کې په مختلفو چوکونو کې غټ غټ سکرینونه لګېدلي وو او ټول خلک ورته ناست وو کرکټ ته ځان له خبره ده چې په کم نقطې نظر باندې ورته وګورې دواړه طرفونه باندې هم خبرې شته خو زه دا وایم چې دا ټولې خبرې په خپل ځای باندې خو که چېرې مونږ داسې محافلو ته بدعت ووایو چې دا کم محفل شریف کې مونږ ستاسو ناسته ده که داسې میلادونو ته مونږ دیوالونه جوړ کړو او په روډونو کې داسې میلادونو ته مونږ بریکرې جوړې کړو او په خپلو کتابونو کې فتوی په ولګو چې دا میلاد شریف بدعت دی دا کم صحابي کړی دا کم تابعی کړی دا کم امام کړی او دا چا کړی او دا چا کړی اگر چې هغوی ته په نظر باندې نه راځي چې دا چا کړی خو الحمدلله مونږ ورته د محبت عینکې اچولې دي په هر کتاب کې راته دا ښکاري چې میلاد مصطفی هر چا کړی دی زه دا وایم چې که چېرې په دې باندې هم پابندیانې د بدعت فتوی شروع شي نو هسې هم په چوکونو کې هسې هم په مختلفو پارکونو کې او په هوټلونو کې دارنګې په مختلفو طریقو باندې د دین اسلام نه د لرېوالي اسباب پیدا شوي دي او که د میلاد هم را باندې بند کې زما او تا ماشوم خو به کرکټ ته هم کینی فوټبال میچ ته به هم کینی مختلفو څیزونو طرف ته به توجه پیدا شي خو دا کال په کال باندې د حضور مبارک په یاد کې چې دا ناسته کوي ځوانان او دا هم را باندې د فتوی د بدعت په بنیاد باندې بنده کې زما او د ستا ماشوم به د حضور مبارک ناموس چرته زده کوي زما او د ستا بچي به ځوانان به د حضور مبارک په ناموس باندې قرباني چرته زده کوي په تیره ورځ باندې هغه یو ټیک ټاکر و هغه ته چا پوښتنه وکړه چې د حضور مبارک د آخري نبي څوک دی آخري نبي څوک دی هغه ورته دا ویله
چې ما ته دا پته نشته چې اخیری نبی څوک دی ما ته دغه علم نشته چې اخیری پیغمبرانو کې اخیری نبی څوک دی که چېرې شهرت دې پیمانې ته ورسیږي چې د هغه فالوورز په کروڑونو کسانو کې شي د هغه ویډیوګانې د هغه په کروڑونو کسانو کې خلک ګوري او هغه ته دا پته نه وي چې د حضور مبارک خاتم النبیین دی هغه ته دا پته نه وي چې اخیری نبی څوک دی دا پته ورته ولې نشته ځکه چې داسې محافل راغلی نه دی الحمدلله په دغې ماشومانو کې څوک راوچت کا چې اخیری نبی څوک دی میلادي نه دا پوښتنه وکړه سوچ د میلاد مبارک مناودل کوي د هغې باندې فتوا د جواز ورکوي هغوی ته دا پته لګي چې که مال وي او که جان وي که مور وي او که پلار وي د حضور مبارک په ذات باندې قربان وي یاد ساتئ دا ما خبره دې پورې عرض کول غوښتل چې دغه محافلو نن سبا ضرورت دی د دې خبرې چې موږ داسې محافل جوړ کړو د داسې محافلو انعقاد وکړو او دا طریقه چې که چېرې ماشوم پیدا کېږي پکار ده چې میلاد پوه وکړو پکار دی خو الله دې داسې غمونه نه راولي که مړی وشي درېیم او څلوېښتي کېږي پکار ده چې میلاد پوه وکړو د دې دپاره چې دا د وخت ضرورت دی او په دغې محافلو کې بیا مونږه څه زده کړه کوو مونږ د ځوانانو دغه ماشومان به څه زده کړه کوي حدیث مبارک سره اشارتن اختصارا عرض کول غواړم حاضرینو حضور مبارک یو دوه صحابه دي یو نوم دی حضرت سیدنا عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنهم دویم صحابی دی حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه او دا حدیث مبارک د سره په زړه باندې ولیکئ جنگ احد شپه ده سخت سباله معرکه ده سباله د احد په میدان باندې د مسلمان او د کافر سخته لنجه او جګړه ده صحابه کرام سبا د پاره پلان کوي حضور مبارک سبا د پاره منصوبه تیاری چونکه مخکې خو به داسې نه و چې به بم دی را پرېوځي نه مخامخ به صفونو کې مقابله کېده د تورو شنګارې بو د زغرو اوازونه بو او د تیرونو بارانونه بو او په دغه سخت ماحول کې مسلمانانو د دین اسلام د پاره قرباني ورکړې ده بچو نه تیر شوي دي پلارانو نه تیر شوي دي خپلو زنانو قربانو نه تیر شوي دي سعد ابن ابی وقاص فرمای چې ما ته عبدالله ابن جحش د جنگ احد په شپه باندې عرض وکړو ای سعد زړه کې تیر دننه کوي دا خبرې ای سعد راځه لږ دواړه دعا کوو سره زه دعا کوم ته امین په ووایه ته چې کومه دعا کې زه به امین په ووایم سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ داسې صحابه کرامو نه داسې خوا کې شو ګوټ کې شو سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې عبدالله ابن جحش راته فرمایل ای سعد دعا وکړه سبا دپاره څه دعا غواړې چې ما دا دعا کربا سبا له ما د یو کافر سره مقابله کې او کله مقابله شروع شي رب د ستا رضا دپاره ماله دومره قوت راکې چې کله ما غورځوي او کله هغه غورځوم او کله ما غورځوي کله هغه غورځوم خو دومره طاقت راکې چې کافر مردار کم او فتح او غلبه ما ته میلاو شي عبدالله ابن جحش فرمائی آمین عبداللہ ابن جحش لاس اوچت کو دعا کئی رب کریمہ سباب د احد ورځ وي د ستا د حبیب د پاره جنگیږو د ستا د دین د پاره جنگیږو ربا سبا مالا یو کافر په مقابله راولې او هغه کافر به ما سره مقابله کوي ربا کله به ما غورځي کله به زه غورځم کله به ما غورځي کله به زه غورځم خو ربا ما ژوند نه دی پکار ما د ستا د نامې دپاره شهادت پکار دی او سخت مقابلې نه بعد ربا هغه له غلبه ورکې چې د ستا په نامه باندې ما شهید کی ربا هغه له غلبه ورکې
چې کله ما شهید کی ما نه سترګې مباسي رب غله غلبه ورکي چې ما شهید کی ما نه غوږونه کټ کی رب غلبه ول ورکي چې ما شهید کی ما پوزم کټ کی زما ژبم کټ کی او زما ټوکړي ټوکړي کی رب کریمه دا غلبه غله ورکي چې زه تعالی درزم زه چې تعالی درزم د مرګ شهادت باندې درشم. حضرت عبدالله ابن حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمای سبا احد میدان شو د دواړو دعا قبول شوا مال الله په غلبه راکا خو چې ما قتل چې سعد ابن ابی وقاص فرمای چې ما دعا قبول شوا ما د عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ د دعا د قبولیت په تصور کوم چې عبدالله ابن جحش بچرته پروتي مقابله سخت وشوا احد میدان کې حد درجه زخمیان شول شهیدان شو صحابه کرام چې ما او قتل د عبدالله ابن جحش ما په شهیدانو کې کتو او مغه شان دی عبدالله ابن جحش پروت دی ټوکړې ټوکړې پروت دی شهید پروت دی سترګې راوتلی پروت دی پوزه کټ شوی پروت دی غوږ کټ شوی پروت دی عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ ټوکړې ټوکړې پروت دی او سعد ابن ابي وقاص فرمایي چې کله دا دعا کولا چې رب کریمه ما ټوکړې ټوکړې کا ما ټوکړې ټوکړې کا او د سره پاله ما ټوکړې ټوکړې کا بدا جمله در سره پسړه باندې ولیکي سعد ابن ابي وقاص فرمایي چې عبدالله ابن جحش چې کله دا دعا د ټوکړې کېدو غوښته ارزوی سوا تمنای سوا فرمایي چې رب کریمه ما ټوکړې زکا کا سترګې رانه زکا وباسا غوږونه را باندې زکا کټ کا کافر باندې چې کله قیامت پر ورځ باندې زرا اوچتېږم او عبدالله ابن جحش د ستا په در کې ودرېږي رب تبتري نه پوښتنه کوي چې عبدالله خلق د سترګو سر راغلي تا سترګې څه شوې خلق د غوږونو سر راغلي د ستا غوږونه څه شول خلق صحیح سلامت راغلي د ستا بدن چوره چوره زخمی زخمی ولې دی عبدالله ابن جحش فرمایي رب کریمه ما ارزو دادا چې ته راته وایې چې ټوکړې ولې رب ما ارزو تمنا دادا چې قیامت کې جواب دا درکم چې دا ستا د پاره او د ستا د حبیب د پاره. سامعین حضراتو اسے دا جذبات دا احساسات دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا پارا اصحابہ کرامو دا دید پارا مونږ ته پریښودي دي چې دغه جذباتو او دغه احساساتو پر رنگ کې ځان رنگ کړي او دغه جذبات او احساسات د رنگ کېدو دپاره څه اسباب پکار دي او هغه اسباب په طریقو کې د حضور مبارک میلاد شریف د حضور مبارک په نامه باندې مختلف قسمه محافل شریف د دغو انعقاد کې د حضور مبارک د جانثارانو دغه جذبات ملاویږي او په همدغه جذباتو کې دغه ماشومان راوچت شي چانه حسین چانه قاضی صاحب جوړیږي ممتاز حسین قادری صاحب جوړیږي دغه ولې دا یو عام سیکورټی ګارډو یو عام انسانو دارنګه تاریخ تاسو واخلئ او تاریخ تاسو وګورئ چې څومره غازیان تیر دي څومره د حضور مبارک په ناموس باندې فدایان تیر دي او قریبی په دور کې زموږ استاسو د حضور مبارک په ناموس باندې قدردان تیر دي ټول هغه خلک تیر دي چې څوک د حضور مبارک میلاد مناون کیو دا درس د حضور مبارک د ناموس د حضور مبارک په عظمت د حضور مبارک په جانثارۍ باندې دا درس په محافلو د میلاد کې مناویږي او بیانېږي همدا وجه ده چې دغه دور دا تقاضا کوي دغه ځوانان موږ نه دا تقاضا کوي دغه بچي موږ نه دا تقاضا کوي چې بابا دادا او ترو ما د پاره د حضور مبارک د محفل میلاد انعقاد وکړه چې زه خپل نبی وپېژنم چې زما نبی څوک دی زه په دې جمله باندې
د خپلو خبرو اختتام وکړم هسې نه چې ما او تا نبي داسې ونه پیژنو. څه کسانو یو عیسائی مسلمان کو ډېر به محنت او کوشش باندې دا خبره زما د خبرو اختتام دی. مسلمان شو، مسلمان نه بعد عیسائی ورته وی چې مونځ او داس او داسې زونه را باندې زده کوي. کوشش یې شروع کو، کله مونځ او کله او داس او کله څه کله څه. یو ورځ عیسائی دغه مسلمانانو ته وویل چې جناب والا دا ټول عملونه خو مونږ لګیا یو زده کوو، خو دا راته ووایه چې زمونږ نبي چېرته دی؟ ورته چې زمونږ نبي مدینه منوره شریفه کې ګنبد شریف په جوړ دی، هلته دی. چې ښه زه د خپل نبي باره کې زه څه عقیده وساتم؟ زما نبي پس د مرګ نه زما کانسیپټ د اسلام مطابق څنګه شي؟ ما کلیر کوي په دې باندې. هغه کس ورته وویل مسلمان چې مونږ نبي خو بستلی دی، قبر کې پروت دی، والعیاذ بالله خاورو سره خاورې شوی دی. بس مونږ نبي سره اوس تعلق نشته، مونږ د نبي د کلمې سره تعلق دی، د نبي د سنتو سره هم تعلق دی، د نبي سنت به ژوندي کوو. نبي سره زمونږ اوس فلحال تعلق نشته، قبر کې پروت دی. عیسائی ورته وایي چې د کم نبي سنت ژوندي کېدو کوشش کوو او خپل نبي مړ وي، سنت به ژوندي کوي او نبي باره کې به عقیده د مړو ساتي. عیسائی ورته وایي چې داسې ایمان زما نه دی پکار، د ستاسو نبي نه خو زما نبي بیا اوچت دی. د ستا په قرآن کې لیکلي چې الله عیسی علیه السلام ژوندی اسمانونو ته خېژولی، چې الله خپل محبوب په قبر کې صحیح سلامت او ژوندی نشي ساتلی. دا نبی خو بیا نبی نشي کېدی. نبی خو هغه وي چې عیسی علیه السلام یې ژوندی خېژولی دی. چې کله دا نظریه دا غلطه عقیده یې ورته وړاندې کا، عیسائی واپس عیسائی شو، اسلام یې پرېښودو. ویل چې هغه نبی مونږ نه دی پکار چې کم نبی سنت به ژوندي کوو او په قبر کې به خپله والعیاذ بالله مړ پروت وي، داسې نبی باندې زه ایمان نه راوړم. دا غلط تصورات جوړ شي، پیدا شي او دغه نوجوانانو کې خواره شي. د خپل نبی په حقله باندې ژوندی عقیده ساتل پکار دي او د ژوندی عقیدې دپاره، ژوندی عقیدې پرچار دپاره، د دغې ژوندي نبی محبت دپاره میلاد مصطفی مناول پکار دي. یاد ساتئ د خپل نبی مبارک د عظمتونو دپاره، د خپل نبی په حقله باندې د عقیدتونو دپاره، د خپل پاک نبی د ناموس رسالت دپاره، د هغوی مبارک په عظمتونو باندې قربانېدو دپاره د داسې محافلو ضرورت دی. کفار هم دا سوچ و فکر کوي چې د حضور مبارک په نامه باندې چې کم میلادونه مناویږي دا به څنګه کم شي، ځکه چې ورځ په ورځ باندې د هر چا په کور کې د حضور مبارک په یاد باندې، په نام باندې، په ناموس باندې قربانېدو ته هر څوک تیار دی. ډېر خلک به داسې وي چې مونځ او دس کې به کمزوري وي، خو د حضور د ناموس خبر راشي نه بیا جان ته ګوري نه مال ته ګوري، قربانېدو ته بیا تیار وي. دغه عقیده، دغه جذبات، دا احساسات د حضور مبارک په دغه محافلو کې مناویږي. د دې د وجې نه داسې محافلو ضرورت دی، د داسې محافلو انعکاس ضرورت دی. او عرض دا کول غواړم که ماشوم پیدا شي، که ماشومه پیدا شي، که خادي راشي، الله دې نه کي غم راشي، داسې محافلو انعقاد پکوئ. ضروري نه ده چې څوک د خوراکي وکړي، ضروري نه ده چې څوک د چای وڅکي، ضروري نه ده چې څوک د قسمه قسم طعاماتو د اهتماماتو تکلیف اوچت کړي، بلکې داسې محافل په وچه روټۍ باندې، په یو پیاله کاوه باندې د حضور مبارک ناموس مناول پکار دي، میلاد مناول پکار دي. د دې لپاره چې زموږ آینده نسل ته د حضور مبارک د عشق، د محبت، د شفاعت او د حضور مبارک سره د عقیدت پیرزوینې ورته وړاندې شي، عقاید او نظریات ورته وړاندې شي. یو ځل بیا د علماء کرامو شکریه ادا کوم،
د ټولو حاضرینو د داود حاجي صاحب د هغوی د فیملی شکریا ادا کوم چې موږ یو ځلې بیا دلته کېناستو او انشاءالله زندګي او ژوند وي همیشه دپاره به دلته کینو همیشه دپاره به دلته د حضور مبارک په یاد کې کینو الله کریم دې موږ ستاسو د حضور مبارک خیر او برکت د دنیا او د آخرت نصیب فرمایي په شوق باندې درود شریف ووایه اللهم صل علی سیدنا ونبينا محمد وآله وبارك وسلم عليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة دعا وکړه رب کریمه زمونږ د حاضری په خپل بارگاه کې قبول او مقبول فرمایي په دې باندې څومره ثوابونه مرتب دي رب کریمه بالخصوص حضور مبارک ته موږ ثوابونه بخلي رب کریمه تم را ناراضي شي او حضور مبارک هم را ناراضي کا رب کریمه هغوی روح مبارک په دې باندې خوشحاله کې د هغوی په توفیل او تصدق سره جمله پیغمبرانو ته مسلمانانو اصحاب کرامو ته تابعین ته تابعین ته ائمه مجتهدین ته جمله عوام و خواص مسلمان ته ثوابونه مونږ بخلی رب کریم سره زمونږ د مشایخ او والدینو پوره ثوابونه ور رسولې کې دعا وکړه رب کریمه د میلاد شریف څومره انتظامات او انصرامات شوي دي چا به کم قسمه مالی جانی قولی فعلی محبتی ارادتی کم قسمه تعاون پکې چا کړي خدای پاک دواړو جهانونو کې بدله ولا ورکه خدای د خپل شان مطابق بدله ولا ورکه خدای چې کوم علما ناستی ناتخواران ناستی د میډیا والا ملګری مشران کشران څومره ناستی خدای پاک د ټولو په عمر کې عمل کې आवाज کې انداز کې اولاد کې برکتونه نازل فرمای رب کریم د فتنو دور دی خدای موږ د فتنو نه وساتي خدای پاک موږ د عذابونو نه وساتي خدای پاک موږ د امتحانونو نه وساتي رب کریم موږ ټول نیک حاجات پوره فرمای او دلته یو صاحب بناست سترګو باندې معذور او هغه غالبا چې وفات شوی دی خدای موږ کې مخکې څوک او نشته دی خدای ټولو مغفرت نصیب کې نږدې کور کلی وطن کې څوک وفات شوی خدای پاک د ټولو بخنه نصیب فرمای او چې کوم ژوند دی خدای پاک د ستا په کلمه باندې ژوند توفیق نصیب کړي رب کریم د ستا په دین باندې د عمل کولو توفیق زموږ نصیب فرمای یو کس ته وایي چې انټری ټیسټ مده څوک بیا اولاد دي چا قرضدار دي قرضونو د خلاصېدو لارې نشته خدای پاک بیا اولاد الله صالح اولاد ورکې چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ولا ورکې څو په امتحاناتو کې او ټیسټونو کې لګیا دي خدای دنیا او د آخرت امتحاناتو کې کامیاب او کامران کې څو قرضداري قرضونو د خلاصېدو لپاره لارې ورته کولاو کړي کې د چا کار او روزګار نشته کار روزګار ولا ورکې خدای کم دعا به در غواړو ته بادشاہ ته مهربان بادشاہ او مونږ ډېر ضعیف او کمزوري او ډېر ناتوانه بندگان یو خدای پاک د مونږ په حال باندې ته پوهېږي چې د کم کم څیز ضرورت زمونږ ته دی خدای ټوله محتاجي مونږ ختم او فرمای رب کریم ملک پاکستان تم خیر پیښ کې دا مهنګایي دا او سیاست ته اختلافات دي خدای مونږ ملک پاکستان ته خیر پیښ کړي کې رب کریم ملک پاکستان په هر محاذ باندې کامیاب او کامران کړي کې رب کریم مونږ چې کما د فوج یا د سیاسی اختلافات کم روان دي مونږ ټول د یو ګلستان ګلونه یو خدای دا ټول ګلستان همیشه د پر آباد وساتي په مینس کې څه قسمه اختلافات او څه قسمه بدنیتیان دي خدای هغه ټول په نیک نیتۍ او په خوشحالو باندې بدل کړي کې او په جمع باندې دعا او چې خدای پاکه مونږ ډېر ګناهګار بندگان یو خدای د خپل محبوب په خاطر مونږ ټول ګناهونه معاف فرمای نیک اعمال هم ډېر بیکار دي ریا نه د هر قسمه نقصان نه ډک دي خدای ته قبول او منظور فرمای او دعا وکړي چې رب کریمه مونږ چې دغه دنیا نه کلم زو د کامل ایمان سره د مرګ د شهادت سره په زړه او په خوله باندې دا کلمه جاری کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم